د روژه ماتي په وخت کې ډیر زیات خلک د یوه غلطي کوي. د دې یوې غلطۍ په وجه باندې د هغوی روژه دا قبلیږي نه. د سهار نه واله ماښام پورې دوی لوږه تېره کړي، تنده تېره کړي، خو بیا هم الله پاک د دوی روژه قبلوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. نن چې کوم زمونږ ټاپک دی دا د روژه ماتي حوالې سره دی. یاد ساتئ چې کله موږ دومره مشقت تیر کو، دومره تکلیف دا موږ تیر کو، موږ راپاسو پښمنۍ ته او دغه رنګې پښمنۍ وکړو، بیا د سهار نه واله تر د ماښامه پورې په ځان باندې ډېره زیاته سخته تېره کړو. دغه رنګې د اوبو نه پکې زموږ پرهیز وي، دغه رنګې د خوراک څښاک نه زموږ پرهیز وي. نو دونه خواري موږ وکړو، نو بیا په دې اخره کې د دې غلطۍ نه ځان ساتو. دغه رنګې فرمایي چې ډېر زیات روژهدار داسې وي چې هغوی ته هېڅ هم نه میلاویږي. نو هغه داسې قسم له حل کې دی چې هغوی د سره ګزاره د هغوی نه کېږي نه. یاد ساتئ چې کله تاسو روژه ماتوئ نو په دې کې د یو څو خبرو خیال ساتئ. لومړی خبره دا چې کله اذان وشي نو موږ ټایم ته وګورو، آیا ټایم داخل دی که داخل نه دی. کو چېرته ټایم داخل نه و او اذان مخکې وشو نو روژه به نه ماتئ. یاد ساتئ چې ډېر خلک په دې پوهېږي نه، بس چې اذان شروع شو او تاسو ته پته وي چې د اذان اکثر په جماعت کې کم چې بوډاګان دي هغوی دا اذانونه کوي. اکثر علما کرام هغوی یو قسم نه دا ډیوټي اخیستې ده، دغه بوډاګان دغه اذانونه کوي او بعض وخت کې 2 منټه مخکې وکړي، کله 2 منټه لیټ وکړي. نو یاد ساتئ چې د هر ځای نقشې داشته دی. دغه نقشې ته ګورئ چې کله د ماښام ټایم دا برابر شو، خیر دی 2 منټه پې وراړوئ، خیر دی 1-2 منټه پې وراړوئ، ځکه چې د سهار نه واله د ماښام پورې ته صبر وکړي او بیا دلته کې په دې 2-3 منټو باندې تا نه روژه خرابېږي. نو چې کله اذان هم وشي خیر دی که ټایم داخل نه وي، 2 منټه صبر خیر دی. دا کوئ چې ستاسو روژه دا مضبوطه شي، ستاسو روژه دا قبوله شي او دغه ټایم کې د چا نه صبر کېږي نه. خو داسې کوئ چې ځان په دعا باندې مشغولوئ، دعا لږې اوږده کوئ چې تاسو ته پته ولګي چې مثال نن خو زما څومره حال د مردان نقشې مطابق 12 منټه په 6 بجې بعد اذان کېږي. اوس تاسو خپلو علاقو ته وګورئ، دغلته کې نقشې ته وګورئ په څه ټایم باندې اذان کېږي. نو لنډه او خلاصه خبره دا شوله چې کله موږ روژه ماتو نو موږ به ټایم ته ګورو، آیا ټایم داخل دی که ټایم داخل نه دی. که ټایم داخل نو روژه به ماتو او که ټایم داخل نه و نو روژه به نه ماتو. لږ انتظار به کوو د ټایم د داخلېدو. چې کله موږ روژه ماتو نو دا دعا به وایو. د روژه ماتې دعا دا ده: اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. د یو پیر ووایه، کو چاله نه ورځي داسې دې ووایي چې الله پاکه ستا لپاره مې روژه نیولې وه او ستا په رزق یې ماتومه. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.